خدا یاد لرا اسلامی کال خو شروع دی او هر کلا په محرم الحرام باندې د اسلامی کال ابتدا کیږي خو چې اسلامی کال څنګه شروع شي نزمونږ استاد مسلمانانو اهل ایمان او اهل اسلام ته یو دعا لوی عظیم سانحه مخ ته ودرګي چې باغې باندې د هر مسلمان زړه رنجیدا او باغې باندې خفای زمونږ او استاسو د طرفنا د خفګان اظهار باغې باندې باید چې انسان په زړه کې باغې باندې خفشي یو عظیم سانحه دغه محرم الحرام په میاشت کې بالکل د اسلامی کال اول ورځ یکم محرم الحرام دی چې دا د سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ علیہ السلام د هغه شهادت ورځ ده په 26 ذوالحجه باندې یو مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز چې دا د مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ مبارک غلامو په سحر منځ کې د شاد طرفنا زکه د یاد لري وزمکه باندې یو مور داسې بچای نو زیګولای چې عمر فاروق مبارک باندې د مخې نه حمله وکړه دومره تکړه څوک نو یا عمر فاروق مبارک باندې په داسې حال کې حمله وکړه چې هغه په عبادت کې مشغول نه دومره غټ سینې او زړه والا انسان په روی زمین باندې نو ځکه چې د چا د رعب او دبدبې د وجنا اسلام ته عزت ملاوږي او چا د رعب او دبدبې د وجنا شیطان په اغلار باندې بیا نشیتلای نو په داسې کس باندې بیا څوک مخامخ نه حمله نشي کولای خیر 26 ذوالحجه باندې مبارک زخمی شو درې څلور ورځې مبارک حیات ته او بیا په یکم محرم الحرام 24 هجری د چهارشنبه په ورځ باندې 63 سال په عمر کې لس کالا 15 میاشتې او 21 ورځې خلافت نه پس د عدل او د انصاف هغه آفتاب او هغه نور غروب شو او شهادت او شو حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ د مبارک جنازه وکړه یو عظیم سانحه دا مسلمانانو لپاره یکم محرم الحرام او یو لویا او عظیم سانحه چې زمونږ استاد زړونه پاغي باندې خفدي زمونږ استاد زړونه هر کال چې د غورز راشي زمونږ استاد زړونه پاغي باندې غوڅ غوڅ وي رنجیدوي او یو قسم لا افسردوي په غم کې وي مبتلای اغلو یا عظیم سانحه د لسم محرم الحرام دا چې په لسم محرم الحرام چې هغه ته د عاشوري ورځي 10 محرم الحرام چې په هغه باندې د حضور مبارک د کورنۍ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ګلستان یو ګل د حضور مبارک د اهل بیت علیهم السلام د کورنۍ عظیم فرد یو دلیر یو شجاع یو حسین و جمیل شخصیت
چې حضور مبارک په غیږ کې رالوی دی د حضور مبارک په اوبو باندې رالوی دی د حضور مبارک داسې محبت شاید شي ډیرو کم صحابو سره کړی چې کوم محبت یا سیدنا امام حسین رضی الله عنه علیه السلام سره کړی نو په دغه ورځ باندې دویمه سانحه په دغه کال کې دا لسم محرم الحرام دی چې دین اسلام سربلندۍ لپاره د دین اسلام د اعلی کلمت الله قربانۍ لپاره خپل اهل بیت علیهم السلام دوا او یا کسان سره امام حسین مبارک بلسم محرم الحرام باندې په شهادت باندې رسیدلی دي د اسلام د پاره د دین د پاره د اعلی کلمت الله د پاره یقینا چې څوک مؤمن وي او څوک مسلمان وي اهل ایمان وي هغه د پاره په هر کال چې هر کال راشي هغه د پاره بلسم محرم الحرام دا یو تکلیف والا ورځ وي او د امام حسین رضی الله تعالی عنه علیه السلام سره بخامخه د مینې او د محبت اظهار وکا باغ باندې په پزړه کې خفي غمجن وي ځکه د زمونږ استاد مسلمانانو د پاره په اسلام کې یو عظیم سانحه ده